ډیرو محترمو او قدرمندو عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو بهترینه وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. وظیفه د محبت د حلال نکاح ده، د حلال واده دپاره محترمو. یا یو رشته د هغې کې رکاوټ دی تاسو ته نه کیږي، تکلیف دی تاسو ته، ځکه چې هر انسان د بل انسان سره محبت کوي. محترم مسلمانانو، نو بعضې محبتونه خو د جسمونو دپاره وي، بعضې خالص د نکاح دپاره وي. دا به خالص نکاح دپاره دا محبت محترمو د هغې دپاره دا وظیفه ده او انتهایی طاقتوره ده. انشاءالله د الله تعالی په فضل سره به ګرنټۍ سره کار کوي. خو که په دې طریقه باندې موکړه، کومه طریقه چې ته زه ښایمه انشاءالله چې تاسو به وینئ په خپلو سترګو باندې چې تاسو ته به الله تعالی د حلال محبت یعنې د نکاح دپاره د حلاله بیبي دا حلال هلک چې تاسو سره محبت کوئ دا به راته الله جل شانه درکوي. خو محترم مسلمانانو، په دې طریقې سره تاسو دا وظیفه وکئ کومه طریقه چې راته زه ښایمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ یې، په صحت په الله مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو تمام جایز خواهشات او جایز محبتونه او حلال نکاحګانې نصیب که. محترم مسلمانانو، نن چې کومه وظیفه ده زموږ هغه خاص د واده محبت د نکاح دپاره ده، د واده دپاره ده. د یو چا په زړه کې خپل محبت اچول، د چا زړه د خپل ځان دپاره بې قراره کول محترمو دې دپاره دا وظیفه ده. نو که ښځه وي او که خاوند وي او که هر رنګه رشته وي ستاسو، هغه نه کیږي. الله جل شانه به دې سره انشاءالله پوره کوي. که ښځه خفه شوي او د پلار کور ته تللی وي او د چا په راضي کولو هم واپس نه راځي، یا خاوند خفه شوي او راضي کېدلو ته نه تیار نه وي، لنډه دا چې ستا مطلوب یعنی ستا کومه خوښه او ستا محبوبو ناراضه دی او منلو ته په یو طریقه هم نه اماده کیږي چې دی تیار شي، نو هلته د دې عمل معجزانه کار وګورئ. انشاءالله د دې وظیفې د ماسخوتن نه وروسته به په مقرر شوي وخت باندې به تاسو دا وظیفه انشاءالله په دې طریقه باندې کوئ کومه طریقه چې راته محترم مسلمانانو زه ښایمه. طریقه محترم مسلمانانو دا ده چې دا وظیفه به تاسو کوئ په ډیر ښکلي انداز سره، په یقین سره، توجه سره. خو یو د لحاظ قابل محترمو تاسو ته زه عرض کوم، هغه دا چې ډیر اکثر زنانه یا نارینه هلکان یا جینکۍ هغه په یو جنۍ پسې نښتې وي، هغه ورته نه ورکوي. محترم مسلمانانو، نو دا خبره په ذهن کې اول ځان له پاخه کېږدوئ چې الله جل شانه چې د یو انسان سره ستا رشته نه تړلي، نو هغه په وظیفو محترمو نه کیږي، هغه په هیڅ څیز باندې نه کیږي چې کله الله تعالی وغواړي بیا به کیږي. خو لیکن کوم چې د الله تعالی فیصلې د محترمو، نو هغه ما تاسو د هغې نه خبر نه یي. لیکن محترمو انشاءالله چې دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو دغه مسله په ښکلي انداز سره ختمه کړي. تاسو زه دوه وظیفې ښیم او دواړه انتهایی اسانې دي. صحیح شوه. یو دا وظیفه ده قد شفعها حبا یا ودودو، یو دا وظیفه ده، دا انتهایی مجربه ده او 100% به انشاءالله د الله تعالی په فضل سره ګارانټي به تاسو ته میلاویږي او ستاسو د خواهش مطابق به تاسو ته خالص محبت یا نکاح یا محبت یا د ښځې خاوند ناچاقۍ یا د بچو ناچاقۍ چې بچي نافرمانه دي محترمو، د هغې دپاره یا تاسو وایئ چې د چا په زړه کې زمونږ بېقراري پیدا شي، محبت پیدا شي، نو دا د هغې دپاره ده. تاسو به داسې کار وکئ محترم مسلمانانو چې ځان له به یو وخت وټاکئ، یا د ماسخوتن لمونځ نه پس وخت دا ډېر زیات بهترین وخت دی. دا په دې وجه باندې چې دغه وخت کې اکثر شور هم نه وي، خلک هم کارونه نه فارغه وي، نو دغه وخت ځکه بهتر دی. تاسو به خوشبو په خپل وجود باندې په خپلو کپړو باندې ولګوئ، کو سپری وي کو عطر وي ډېر بهتره ده. کو عطر نه وي سپری ولګوئ محترمو. د هغې نه پس 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او بیا 900 پیرې قد شفقها حبا یا ودودو، قد شفقها حبا یا ودودو ووایئ. دغه وخت د مکمل پابندي وکړي، یعنی د دې وخت به مکمل پابندي کوئ. صحیح شوه. او نتیجه به انشاءالله 100% الله جل شانه درکوي. اوس په دا وظیفه تاسو کم وخته پورې کوئ محترمو مسلمانانو، چې یو ورځ به یې کوئ، دوه به یې کوئ، نه محترمو، دا به هغه وخته پورې کوئ تر څو پورې ستاسو محبت، ستاسو نکاح، ستاسو حلال مینه تاسو ته نه وي مولو شوي، د هغې پورې به دا تاسو دا وظیفه
900 پیرې د ماسوتن د منفس 11 پیرې مخکې درود شریف 11 پیرې وروسته درود شریف وایي. محترمو بله وظیفه چې کومه ده هغه هم ډیره اسانه ده. خپل مطلوب خپل محبت لره په خپله سردرګانه کول، یعنی ستا دپاره به سرګردانه وي، صحیح شو، او د هغه په زړه باندې به الله تعالی او د هغه په وجود باندې به الله تعالی ستا د مینې هغه اثار ښکاره کوي. محترم مسلمان د هغې دپاره دا یو وړوکی آیات دی، یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. 11 ورځو پورې روزانه 1100 پیرې به دا روزانه تاسو وایي، او دغې مطلوب یعنی دغه محبت یا دغه نکاح یا دغه واده دا به تاسو سوچ او تصور سره او مخکې وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي وایي. صحیح شوه. بله درېیمه وظیفه محترم مسلمانان دا هم ډیره اسانه ده، لیکن د دې طریقه ډیره لږه دغه ده، نو خیر دی دا آیات هم د سره روزانه وایي. والقیت علیک محبة مني ولتصنع على عیني. دا آیات هم ډیر زیات بهترین دی. دا 314 پیرې ولیکئ یا یې ووایئ او په څه باندې دم کوئ، د هغې نه لاندې د هلک یا د جینۍ نوم ولیکئ او د الله تعالی نه سوال وکړئ الله تعالی دغه محبت دغه نکاح یا الله ماته راکړي. نو انشاءالله چې الله تعالی به تاسو ته دغه خپل محبتونه درکړي. محترمه بله ضروري خبره دا ده چې بس جینکۍ د یو هلک په تمه باندې ناستې وي نو داسې مه کوئ. خیر دی د مور او پلار هم په دې کې منئ، ځکه والدین د بچو دپاره دونه پالنه وکړي، دونه خدمتونه یې وکړي، دونه د هغوی پرورش وکړي، او بیا د مور او پلار خبره نه منلی کېږي، بلکې د خپل محبت دپاره ټوله دنیا موږ بیا پرېږدو. داسې نه دي کول پکار. دغه مور او پلار سره خپله رشته نه دي کټ کول پکار، بلکې مور او پلار ته ووایي چې زما دپاره بهتره رشته وګورئ. خو بعضې مور او پلار ته هم زما دا درخواست دی چې هغوی ډېره ناجیز او ناروا کوي، په دې وجه چې ستا د لور یا ستا د زوی دا جینۍ خوښه ده، هغه جینۍ دینداره هم ده، خوبصورته باصیرته هم ده، بااخلاقه هم ده، نو خیر د دغه جینۍ ورته په نکاح باندې که دغه هلک له یې ورکړه، انشاءالله دا به ستاسو دپاره یو بهترینه ذریعه وګرځي. الله مه که خو تاسو داسې ونه کړل دغه هلک جینۍ دا به بل څه چل وکړي ځان سره، الله مه کوه، یا به بله ګناه کې مبتلا شي چې د مور او پلار به په عملنامه کې دا لیکلی کېږي. نو خپلو بچو ته چې څنګه بالغېږي او ذهن یې لږ پخېږي 15-14 کالو ته رسي تقریبا، محترمه هغوی دپاره ښکلې بیبیانې تلاش کوئ، نیکه دینداره جینۍ ورته ګورئ یا هلکانو ته جینکۍ نیکې ګورئ او د هغوی نکاحګانې کوئ. داسې مه کوئ چې کله ګوره ستا وس او قدرت په نکاح باندې وي او مور او پلارو له نکاح نه کوي، نو دا دې ماشومې نه یا د جینۍ نه چې کومه ګناه کېږي د هلک نه کېږي، د مور او پلار عملنامه کې درج کېږي. لهذا په خپلو ځانونو رحم وکړئ، په خپل اولاد وکړئ، خپل اولاد له بهترینې رشتې وګورئ. موږ هم دعاګانې کوو چې الله تعالی ستاسو د زړه محبتونه پوره کړي، د زړه جایز خواهشات دی الله تعالی ستاسو ترسره کړي. الله تعالی مو هغه محبتونه نصیب کړه کومو چې تاسو ډېر دردولي یئ او ستاسو زړونه محترم مسلمانانو هغه دغه کړي. موږ دعاګانې کوو، مدرسه کې هم تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شه. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.